نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم. آکسان چې زګې ورکړی د کور او آکسان چې ټیکانې ورکړي د ایماندارو ته په خپل ایماندار دي مخکې د دوی نه مینه کوي د هغې خلکو سره او چې هغوی هجرت کوي د دوی طرف. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله او فرمایل چې بشک الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې اعلان وکړي چرته دی هغه خلک چې زما د جلال او د عظمت په وجبانی د یو بل سره مینه کوله لله بالله. اليوم اذلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. نن بزاوی ته په خپل سوري کې ځای ورکم پاورز باندې بل سوري نشته رې سوا زما د سوري نه. دا د صحابو مبارک کی صورت حشر آیت نمبر 9 صحابو صفت ته داوی الله تعالی ډېر خسته صفاتونه ورکړیو. په دې وجه باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د رسول الله مرګري او د دین د اقامت لپاره منتخب شوی خلق پاوی ک الله تعالی هم دغه صفات پیدا کړیو چې د یو بل سره مینه لله بالله. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا د عکاظ د میلینا غستلی شوی غلام دی. بیا د هغې نه بعد د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها غلام شو، بیا د نبی علیه السلام غلام شو، بیا نبی علیه السلام سره و آزاد کو. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ پلار او تره چې دی نو خبر شوي دي چې زمونږ هغه زوی چې دی نو هغه خو د یو کس سره ورسره دی په مدینه کې. نو دا پلار او تره پسې راله او چې کله پلار او تره پسې راله نو نبی علیہ السلام ته ویل چې زمونږ دا زوی دی او ستا صدر سره دی دی څومره قیمتي او څومره عوض ته اخلي والا خو زمونږ دا زوی موږ له راکړه. نبی علیہ السلام ورته په جواب کې ویل خو هم نه ده چې دا هلک په خپله فیصله وکړي. وایي څنګه؟ وایي که دا هلک وایي چې زه ځم ستاسو سره نو زه نه یو روپۍ هم نه اخلم ځئ، خو که فرض که هغه نه ځي نو تاسو یې مجبوره کوئ نه. نو هغه پلار او تره د زید رضی الله عنه فرمایل چې د دې نه اوچت انصاف او اوچت انسان او داسې اوچته خبره دا موږ اورېدلې هم نه ده. دا او په ذهن کې دا و چې دا خو زموږ زوی دی ابه څنګه نه ځي. ولیکن دا پته ورته نه وه چې د هغه سیرت او صورت چې کومه دی نه بدل شوی دی اوسو. نو دی بهر وایستو ډېر نصیحت یې ورته وکړو، ډېرې خبرې ورته وکړې او داسې خویندې وروڼه او دا مور او تروریان دي او خاندان یې ورته واړو را واړو. هغه چې دوی خبرې ختمې شوې نو ورته وویله چې یاره خفه کېږئ ما ته الله تعالی ښه پلار را کړی دی، ښه تری را کړی دی، ښه میندې را کړي دي، ښه خویندې را کړي دي. دا د ایمان او د اسلام رشته چې کومه ده نو دا ستاسو د رشتې نه اوچته ده. تاسو خفه کېږئ ما وایسته ځئ یا اسلام قبول کوئ او یا ځئ. نو هغه پلار یې بیا هم سخت و خو هغه تری ورته ویله چې هلکه زه چې زوی چې ودي چې هغه دلته دومره خوشحاله دی که نه نو زمونږ سره څه غم دی ځکه معلوم شو چې پلانکي ځای کې دی او هغه دومره خوشحاله دی دلته دومره مطمئن دی نو مونږ ته راتلو چې کومدیانو سره د بوتلو ضرورت نشته دی. خبر هم دا وه چې دا راغې صحابو د یو بل سره مینه وه. غټ نه غټ صحابه تاسو په خپله سوچ وکئ چې هغه خلک چې ځان دې څه ویل که د پیسو په اعتبار سره شي د مال په اعتبار سره شي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مالدار صحابي و. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ډېر مالدار صحابي و. لیکن د لاندې غلامانو سره او دا خلکو سره چې د مال او دولت سره تصور رشته دی د هغوی دا تصور هم نه و چې زموږ په جب کې د چېرته 10 روپۍ راشي 10 درهمه دې راشي. لیکن چې دواړه به ناستو دا پته هم نه لګېدلی چېرې مالداره کم یو دی او غریب کم یو دی.
دا د هغوی سوه مینه وه. د دې وجې نه په ډېر لږ وخت کې د اسلام ډېره لویه ترقي شوې وه. لیکن چې کله په اسلام کې دا اونچ نیچ شروع شو په اعتبار د مالیاتو باندې، اسلام ترقي نه کوي، ګورې داسې را روان دی په شاته راغونډېږي. یعنی چې کم ته نسبت کول پکار دي د مرتبې، هغې ته څوک نسبت نه کوي د مرتبې، هغې له مرتبه نه ورکوي. چې چا قرباني کړې ده هغې له مرتبه نه ورکوي، خو مرتبه چا له ورکوي؟ مرتبه دې له ورکوي چې دا مالداران دي راغلي دي، اگر که فاسقان فاجران دي نو که د هر چا سره دي، که دا اسلامي تحریک سره ورسره دي، که دا داعیانو سره ورسره دي، که دا د هر چا سره ورسره دي، هغه اوچت خلق دی او هغه نور چې کم خلق ځان قرباني کوي هغه لادي خلق دی. په دې باندې ترقي چرته هم نه کېږي. اسلام به شاته راځي، مخې ته به چرته هم نه ځي، ځکه اسلام شاته روان دی. په خاخو باندې خلک اوړي فارزي کې، په جوماتونو کې اوړي، منځګزار پکې نشته. په زرګاو مدرسې دي، بلا خلک تی فارغېږي، فارغ شي لاړ شي دفن شي، چرته لاړه کم دي. ستاسو په دې حال کې په سونو خلک طالبان چې کوم دي فارغ شو، چرته لاړه. د دین څه کار کوي؟ کم طرف کې کار کوي. او دی خی خبر هم داره چېره کلم چې دا صفت راغی نو دا په شاته باندې راځي، مخې ته نشي تللی. په صحابو کې صفت داو چې کم اهل علم وو، اهل قربانۍ والو وو، هغې له مرتبه ورکړې وه، هغې مخکې کړي. ګوره حضرت عمر رضی الله عنه څومره اوچت انسان دی چې په مخلوقاتو کې د پیغمبرانو نه بعد، په ټولو مخلوقاتو کې د پیغمبرانو نه بعد دویم نمبر مرتبه ده. امیر المؤمنین ابو حفص عمر ابن خطاب چې د عدالت لپاره چې کم یو قانون او نظام جوړ کړی دی، اوس هم انګریزان هم چلی، اوس هم څومره چې د دنیا د ترقۍ خواهشمند خلک دی نو هغه د حضرت عمر نظام پسې ورپسې دي. عدالتي نظام، سلطانی نظام، دا جایز ټکسونو نظام، د لارو کوڅو د جوړولو، د مسافرخانو، د مدرسو، د سکولونو، د دې د جوړولو دا نظام خو ټول حضرت عمر جوړ کړی. د هغه سوچ ډېر زیات وسیع و. خو تاسو ته پته چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دواړو یو ځل بحث دی، دا حضرت ابوبکر ته یو خبره لږه تیزه وکړه، هغه ایسته خفه شو. انسان د فطري لحاظ سره، طبعي لحاظ سره خفه کېږي. بس هغه راغی د نبي علیه السلام خواته غلی کېناست او ګیله هم نه کوي، شکوه هم نه کوي چېرې زه نبي علیه السلام ته شکایت وکړم. چې حضرت عمر رضی الله عنه وکتل چې ابوبکر خو لاړ نو منډې کړې، بس لاړو بس زر کور ته چې لږه دا خو ما تیزه خبره ورته وکړه، حال د کور نشته دی، جومات کې به نو دا ځای کې نه پسې راووتو چې ویې کتل د نبي علیه السلام په خوا کې ناست دی، ورته د الله رسول د زمانه خفه شوی دی، ته ورته وایې ما ته معافي وکړي. هغه وخندل او ورته ویل نه وایي زه نه یم، خبره ما تیزه کړې ده، ده نه ده کړې. او نبي علیه السلام حضرت ابوبکر په ځای باندې حضرت عمر ته قار شو او ورته وایي دغه یو کس دی، دا هم راته نه پرېږدئ. حضرت عمر باندې خولې راماتې شوې، ویل ټولې دنیا ویله چې دا دروغجن دی، خو یو حضرت ابوبکر په ټولې مکې کې ویله چې صادق دی، ټول ویل خاین دی، ده ویل امین دی، ټول ویل دروغ وایي، ده ویل رښتیا وایي. تام ویله، نورم ویله، نورم ویله. اوس قرباني چا ورکړې وه؟ حضرت ابوبکر ورکړې وه. قربانۍ والا ته توجه ورکوله، ځکه اسلام مخکې شو، په مخکې باندې روانو. نبی علیه السلام بیمار دی، حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي زما په زړه کې دا یره ده چې که چېرته دې مسلې ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې شي او نبی علیه السلام وفات شي نو خلک په بیا څه وایي؟ خلک ډېرې خبرې کوي، تاسو اوس نه کوئ؟ په وخت کې منافقانو خبرې کولې، اوس د دې زمانې دا نیمچه مسلمانان خبرې کوي. خو چې چېرته چا باندې معمولي تکلیف راځي چې ته وایي یاره دا ښه سړی نه دی، واقعي ښه سړی نه دی. رسول الله 15 صدۍ کې به ښه سړی چېرته وي؟ ته 15 صدۍ کې ما ته ښه سړی وښایه. ځه د سر نه تر خپو پورې دا خلک دومره عجیبه خلک دی نه پوهېږي. د دې زمانې مونږه مولیان او د حدیث خلک دا صحابو سره تلي، لکه الله دې ورنال کا 1500 سال بعد چې کوم دی نو ته د دې ځکه مسلمان د صحابي سره تلي، زه د هغه مقدار اعمال کولی شم، دا بشان سیرت صورت جوړولی شم، نو ته ما د صحابي سره تلي او ځان د عبدالله ابن ابی سره تلي، ځان د منافق سره تلي، ځکه ټول صفات د منافق دي دربکې. نو ځان د عبدالله ابن ابی سره تلي او ما د صحابي سره تلي، نو زه د صحابي سره څنګه برابرېدی شم؟ 1500 سال بعد مسلمان، اب څه مسلمانی
خو نیمګړی مسلمان به وي، بیکاره مسلمان به وي. نو په دې وخت کې چې معمولي څه خبره راشي نو د دې زمانې دا نیمچه خلک څه وایي، یاره ویل دا ښه سړی نه دی. ولې که دا ښه سړی وی نو په ده به دا تکلیفونه نه راتلی. نو بیا خو نعوذ بالله نبي علیه السلام باندې هم ډېر تکلیفونه راغلي وو. ځکه خو یهودو عیسایانو ویلی چې که دا صحیح پیغمبر وی نو ده به څه وی، د سرو د سپینو زرو چې کومې بنګلې به وی. د مکې مشرکانو به ویلی چې صحیح پیغمبر وی د دنیا بنګلې به د سرو د سپینو زرو وی، باغونه به وی. او که دې صحیح پیغمبر وی د خپل ملګري به نه هر طهر نه وی، دا به په خېټه خو ماړه وی. او که دې صحیح پیغمبر وی د اسمان نه به له خوانچې راتلې په جنګي خندق کې، ولې په خېټه پورې چې کومه دی نو یو کاڼی دوه کاڼي تړلې. دا تصور دا یهودو عیسایانو د مشرکانو د منافقانو تصور دی، او دا تصور وسم موجود دی، پخوا نه مو وسم دی. نو قرباني ورکړه، ځکه ورته وویله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرباني ورکړې ده. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما وویله چې که چېرته دې مسلې ته مخکې شي او رسول الله وفات شي دا منافقانو پروپیګنډې کوي به، چې نعوذ بالله ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې ناشنا غوندي سړی و چې مسلې ته لاړ او رسول الله وفات شو. نو ما حضرت حفصې ته وویله ته ورته وایه چې حضرت عمر مخکې شي. او نبي علیه السلام غصه شو، وایي تاسو خو چې دی نو انتن که صواحب یوسف، تاسو خو هغه ښځې یئ چې زلیخې کې مې راغونډې کړې وې، او یوسف علیه السلام ته وایي د زلیخې د خبره ومنه، تا نوه ښځې جوړې شوې. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حکم وکړه چې لاندې څه وکړي، خلقو ته مخې ته شي او مونځ وکړي. او چې کله هغه مخکې شو نبی علیه السلام ویل د دې حجرې دا پرده اوچته کړئ. چې ویې کتله ټول صحابه ټول خلک په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ولاړ دي او ښکته پورته کېږي. نو هغه وایي چې الحمدلله شکر دی چې په ابوبکر خلک متفق شو. مطلب یې دا شو چې د په خلافت باندې به هم خلک متفق کېږي. خبر هم دا وه چې هغه مسلمانان مخکې ځکه و په ډېر لږ موده کې په ټولې دنیا باندې، یعنی د دنیا په دریو حصو باندې د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد صرف په 22-23 سال کې په ټولې دنیا کې صرف یو حصہ پاتې وه، هغه هم لږه حصہ، نور په درې حصې باندې د هغوی حکمراني وه. دا په 22-23 سال کې، ځکه چې 32-33 هجري کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې تقریبا دا آذربایجان او چیچنیا او شیشان او روس دې ته چې کومه دی نو حکومت اسلامي را رسېدلی و، خلافت اسلامي را رسېدلی و. هغه علاقې خو پرېږده دمشق او عراق او شام او یمن او هغه نیولی شوي. دا ولې څه وجه وه؟ تعداد کم، اسلحه کمه، ذرایع کم، لیکن په هغو کې صفت دا و چې د چا مرتبه اوچته وه نو هغې له مرتبه ورکړې وه. څوک چې مخکې و هغه مخکې و، چې څوک وروستو هغه وروستو. بل د هغوی علم برابر و، قرآن ورسره و، تکلفات پکې کم و، تکلفات په هغوی کې بالکل نه و، اقلها تکلفا. خو زموږ ټول کار تکلف دی که نه. د یهودو په محفل کې کینو د یهودو په شان دي خوراک کو، د عیسایانو په محفل کې کینو د عیسایانو په شان دي خوراک کو، د هندوانو په محفل کې کینو د هندوانو په شان دي ځان جوړو. او ابو سعید خدری رضی الله عنه په یو لوی محفل کې ناست دی چې بادشاهان هم پکې دي. نونۍ دې بدرستخان ولیدل او بیرته اوچته کړه او د هغې نه هغه څه پې به یې کتل، څه پکې ونه، خولې ته یې واچوله. څوک یې خوا کې ناست دی نو هغه ورته څه اشاره وکړه. دی ورته ویل ښه، وایي د دې جاهلانو د وجې نه د پیغمبر سنت پرېږدم، د دې جاهلانو د وجې نه د پیغمبر سنت پرېږدم چې پیغمبر خو وایي چې کله ستاسو نه د خوراک یو څیز یو نونۍ چې کومه دی ښکته وغورځېږي نو هغه وګورئ اوچته کړئ، شیطان ته مه پرېږدئ په دسترخوان باندې. اوس زه په دې باندې عمل پرېږدم. ګوره د پیغمبر په یو سنت باندې ټول خلق بادشاهان هغوی ته یې کتل هم نه دي، ځکه خو د هغوی اېرېدله. قانون دا دی کله چې تا د یو قوم رواج رسم د هغوی ناست پاست او عادت خپل کو او تا دا خپل پیغمبر او دا خپل دین سنت طریقه چې کومه دا متروک او پرېښودله، ته به همیشه ذلیل او مغلوب یې. مغلوب ولې یو؟ ذلیل ولې یو؟ ځکه چې موږ د دې ځای نه د هغوی په نقش قدم باندې روان یو، د یهودو په نقش قدم باندې. هغه تاسو هغه کرکټر نه دی، پاکستان کرکټر څه دی همیشه چې بیلي، خو تاسو هغه یو کرکټر د پسې سمه خبره کړې په اخبار کې، د دې نه خو لږه حیا خو واخلئ که نه. شاهد افریدي ویلو چې په هندوستان باندې کله پاکستان میچ وبیلو نو ورته ویل مونږ د څه له ګیله کوئ او څه په موږ پسې خبرې کوئ.
وای دا هر یو سړي په جب کې چې د هندوستان فلم پروت دی، ټوله شپه د هندوستان فلمونه ګورئ، خوښ هم هندوستان دی او ګټه د پاکستان دپاره هم خوښه ده. څومره ښایسته خبره در پسې کړله چې خوښ هم هندوستان دی. د هندوستان ټول ځوانان او بوډاګان او ټول پاکستانیان چې کوم دی د هغوی فلمونه ګوري او وایي چې تاسو پاکستان میچ وبیلو په هندوستان باندې، موږ یو میچ وبیلو، تاسو ټوله مینه د هغوی سره ورسره ده. نو ولې خفه کېږئ چې په یو کرکټ کې چې کوم دی هندوستان خلاف دی؟ نو څومره ښایسته خبره یې کړې ده. قانون همدا دی چې کله د یو قوم خپل رواج پرېږدي، خپل رسم پرېږدي، خپل دستور پرېږدي، خپل قانون پرېږدي، خپل پیغمبر سنت پرېږدي او دی په یهودو عیسیانو ورپسې شي، دی په هندوانو سیکانو ورپسې شي او د بل قوم رسم و رواج، د بل قوم دستور، ناسته پاسته او لباس دا خپل کي که نه، دی به زوال طرف ته ځي، دی غالب کېدی نه شي، دی به همیشه د پاره سوي، دی به مغلوب وي. مونږ نن مغلوب ولې یو؟ مغلوب ځکه یو چې مونږه د نورو قومونو ناسته پاسته خپله کړې ده، د نورو قومونو چې کوم دستور او د هغوی طریقه کار خپل کړی دی. نن مونږه د هندوانو سره د هندوانو په محفل کې هندوان یو، د عیسیانو سره د عیسیانو په محفل کې عیسیان یو او د یهودو سره د هغوی په محفل کې یهودیان یو. نو څنګه به ترقي مسلمان وکړي؟ اسلام به څنګه ترقي وکړي؟ نشي کېدلی که نه. نو د دې وجې نه صحابه د یو بل سره سو ډېره زیاته مینې وه، خو لیکن ما مخکې خبره وکړه، دا خبر یاد ساتي، زما چا باندې تنقید مقصد نه وي. مرتبه به هغه سړي له ورکوي چې د چا قدر وي، د چا قرباني وي، چا کې حیثیت وي، چا کې هغه صفات موجود وي. کله چې تا اوس زه ستاسو ته تپوس کوم په دې کلي کې یا په دې ستاسو په دې کلي کې یو پروګرام دی، یو ماحول، یو جرګه ده، ته د جرګې دپاره چې کوم سړی حیثیت دی هغه پرېږدی او د هغې په ځای باندې بل یو سړی راواخلې چې هغه د هغې حیثیت نه دی. دا جرګه په 1000 کاله کې نشي کېدلی، دا جوړه په 1000 کاله کې نشي کېدا، به ښه ورانېږي. بلکې نن چې کومه دی ورانه شوه، سبا به د هغې نه زیاته ورانېږي، بل سبا به د هغې نه زیاته ورانېږي. یا ته ولګېدلی و دې منبر له د مستحق عالم په ځای باندې تا غیر مستحق راوستلو، نو هغه به نن یوه خبره غلطه کوي او سبا به بله خبره غلطه کوي او سبا به بله خبره غلطه کوي، اخر کې ستا نه مجاهل جوړ شي او د هغه نه مجاهل جوړ شي. نو چې د اسلام د ترقۍ دپاره ته کم خلکو ته خواص وې، تم کم خلکو ته قدرمن وې، ته ورته عزتمند وې، هغه په قرآن نه پوهېږي، یا په دین نه پوهېږي، یا په اسلام نه پوهېږي، نو اسلام به ترقي کوي که اسلام به په شاته راځي؟ اسلام به په شاته راځي. څنګه چې د مسلمانانو د حکمرانان پخوانه تیر شوي دي، د 800-1500 کاله حکومتونه چې خلقو کړي دي په اندلس او غرناطه او سپین باندې، یا به د بر صغیر پاک و هند باندې چې 500 سال حکومت مسلمانانو کوو، دې مسلمانانو زوال طرف ته کله لاړه؟ زوال طرف ته اله لاړه چې مستحقین او چې کومه حقداران خلکو هغه وروستو کړه او غیر حقداران یې مخکې کړه. نو چې غیر حقداران مخکې شو، خود به خود چې کومه زوال طرف د اسلام لاړ، مسلمان زایله شو، ذلیل او رسوا شو او اسلام مغلوب شو، بس ختم شو. نو خبر هم دا ده چې په صحابو کې دا مرتبه موجوده وه چې د چا قدر و هغه مخکې و. 4 کسان راغلي دي، بار ولاړ دي، درخواست وشو چیرې جی 4 کسان بار دي، یو حضرت بلال دی، یو حضرت عمار دی، دوانه آزاد کرده غلامان دي، او 2 کسان څوک دي؟ یو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، د مکی سردار دی، یو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، د مکی سردار دی. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ډېر اهمه خبره وه، هغې کې ناسو، نو ورته ویل بلال او عمار ته چې دننه راځي. بلال او عمار دننه لاړه او ابو سفیان او سہیل رضی اللہ عنہ بار کېناستل. نو سہیل ډېر زیات هوښیار و، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ورته وایي ویل غلامان آزاد کرده غلامان چې کوم امیر المؤمنین دننه بوتلو، زما استاد قدر دی او تر غله کېنه، بس زما استاد زګی دی، قرباني هغوی ورکړې ده، ستا وراره او زما وراره و، تا یم خلاف توره اوچتوله او ما یم خلاف توره اوچتوله، تا هم په مکه کې نه پرېښودو، ما هم مکه کې نه پرېښودو، او دغې غلامانو یې حمایت کو. ټول تکلیفونه هغوی برداشت کړي دي، هغوی حقداران دي. او چې دننه ورل، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي دواړه دا خبره زما واورئ، هیڅ یو خبره په حکومت اسلامی کې د عمار او د بلال نه به پټه نه وي، هیڅ یو خبره د حضرت عمر د عمار او د بلال نه به پټه نه وي. درخواست په اجازت په چرته نه غواړئ، تاسو دواړه به اجازت راځئ، یو ته
عمار ته، یو بلال له، یو حضرت خباب دی. تاسو به تپوسونه نه کوئ چېرې امیر المؤمنین دننه په یو خاص مسله کې لګیا دی او د دنه اجازت غواړو. من اجازتونه مه غواړئ. په حکومت اسلامي کې او زما په خبرو کې هیڅ یو خبره د راز تاسو نه نشته. څه خبره چې د هغې نه به تاسو خبرې نه الوې زه کوم، تاسو څنګه اجازت غواړئ؟ هغه دو بار څه شو کېناسته. حضرت سهیل رضی الله عنه ورته وایي دا د هغوی مرتبه ده. ولودي کله چې حضرت عمر هغه خلکو ته مرتبه ورکړه چې کم خلک قربانۍ والا وو، د کم خلکو حیثیت مخکې وو، نو اسلام ترقي کوله په مخکې روان و. او چې وروسته بنو عباس او بنو امیه راله او حکومت چې بنو عباس او بنو امیه ته میلاو شو او هغوی بیا هغې خلکو ته توجه ورکړه چې کوم خلک مستحق نه وو، نو اسلام شاته را روان شو. فسادات شروع شو. بس لاړه په چا پورې ونښتو، بس دمشق کې رابند شو، په عراق کې رابند شو، په جزیرة العرب کې رابند شو او باقي حکومتونه څه شو داتې لاړه. خبر هم داره چې قدر د چا څه مرتبه ده حق له هغه مرتبه ورکې او مینه به لله فی الله کې. ان الله تعالی یقول یوم القیامه این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. بل چرته دی هغه خلق چې هغه زما د عظمت په وجبانی پروردگار فرمایي زما د وجې نه د یو بل سره څه کوي، مینه کوي. و د الله د وجې نه چې مینه کوي د چا سره به مینه کوي؟ لله فی الله چې مینه یو سړی د چا سره کوي خو د دې دپاره به کوي چې دا سړی به د الله واله وي، د الله به خوښ د هغې سره به مینه کوي. او چې د الله خوښ نه دی د یو سره مینه چېرته هم نه کوي. الله خوښ دی، د الله سره چې کوم دی د الله حکم مني، د هغه د قانون تابع زندګي تېروي، د هغه سره به مینه کوي. دغې ته المتحابون بجلالي وایي. اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. پروردګار وایي نن وله زه په هغې خپل سوري کې زګی ورکوم چې په دغې ورځ باندې بل سوری نشته دی، چې هغه اوه کسان چې الله تعالی د عرش د سوري لاندې هغوی ته زګی ورکوي. پاکې مونږ ځان نه وستی شو که فرض که عقیده زمونږ د مسلمان وي نو مختصر غوندې دغې حدیث صرف لفظي غوندې ترجمه بار بار ویلی کېږي، خو دغه ورسره هسې واورئ. دا د حضرت ابو هریره حدیث دی، بخاري و مسلم نقل کړی دی. رسول الله فرمایي اوه کسان داسې دي چې الله تعالی ورته د عرش په سوري کې زګی ورکوي، په هغه ورځ باندې چې بل سوری به نه. یو امام عادل دی. امام عادل مطلب دا نه دی چې خامخا امیر المؤمنین خلیفة المسلمین دی. امام عادل نه مراد دا دی چې دی چرته هم د چا مبارکي خبره کوي د انصاف کوي، د ټولو نه مخکې ورته الله ولاړ وي، وروستو چې کومه دی نو خبره کوي، هره خبره لله فی الله کوي. نه د پارټۍ خیال ساتي، نه د مسلک خیال ساتي، نه د دوست ساتي، نه د خاندان ساتي، نه د نسب ساتي، نه د چا د عزت ساتي. دې زما عزت کوي او دا بل مینه کوي. ډېر ګران کار دی. کله هم چې دی د چا فیصله وکړه نو چا چې وګټله نه به یو دوه درې ورځې چې کومه دی نو ستا صفت وکړي، بیا به د هغې نه اخوا هغه هم ستا ملګری نه وي. او چې چا وبیلله نو هغه خواست هم ستا دشمن شو د اولې ورځې نه. خو لیکن ګران کار دی عدالت. یو امام عادل. دویم شاب النشا فی عبادت الله عز وجل، کوم ځوان چې هغه د سهار نه تر ماښامه پورې، د ماښام نه تر سهاره پورې ټوله شپه ورځ چې کومه دی په موبایل او په نیټ کې یا په عبثیاتو کې اخته یې، په سکول کې چې کومه دی نه هم په موبایل کې لګیایي، سندرې اوري. هلته استاد ورته سبق وایي، دی چې دی نو سا اوري سندرې اوري، نو دا به د عرش سوري لاندې نه. شاب النشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې هغه سره د مانځه، د ذکر، د تلاوت او د ګناه د نفرت سوچ وي او د نیکۍ د کولو سوچ وي ورسره. ورجل قلب معلق بالمساجد، او د جماعت سره مینه وي. ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه لله فی الله، د الله د رضا دپاره د یو بل سره ملاویږي. ورجل دعاته امرأة ذات حسن و جمال فقال انی اخاف الله، د الله د یرې نه خواهشات پرېږدي، گناهونه پرېږدي. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمین، او د الله د رضا دپاره زګي ته ګوري او خرچه کوي، دومره پټه کوي چې هېڅ څوک ترې نه خبرېږي، د ده ګس لاس ترې نه خبرېږي. ورجل ذکر الله خالیا، یو سړی ځان له کښېني او د سوچ وکړي په خپلو ګناهونو باندې چې زما موازنه د نیکۍ او د ګناه څومره ده، ګناه مې زیاته او نیکي مې کمه ده. ففاضت عینا، سترګو نه اوښکې څه شي روانې شي، نو دا کسان د عرش د سوري لاندې وي.